جنید بغدادي رحمت الله علیه نوم تاسو اورېدلی او ډېر زیات لوی بزرګ دی. نه د هغه سره یو مرید ارې مرید ورسره 10 کاله تېر کړي د مرید دا خیال و چېرې زبر جنید بغدادي رحمت الله علیه څه کرامات وایي نه به داسې خرق عادت افعال نه ما ته به دا خبر واضح شي او اخر دی الله ولی دی. یو 10 کاله پوره شو نو مرید ورته وایي چېرې بس دی زه ځم ورته یې ولې ځې وی 10 کاله مې پرې انتظار تېر کړل ته مې کتې راکتې چېرې د ده په لاس به خدای داسې کرامات صادر کړي نو ما ته به د دې نه دا اندازه وشي چې دی ولې دی. نو هغه ورته پرې 10 کالو کې زما سره ګرځېدلی راګرځېدلی داسې څه کار مې د سنتو خلاف تا لیدلی وی نه د سنتو خلاف خو یې نه لیدلی ډېر زیات پابند دی. وی د دې نه لوی کرامت څه شي ته وایي چې خدای پاک یو انسان لا هغه دا توفیق ورکوي چې د خپل پیغمبر د سنتو مطابق هر یو ادا کوي. د دې نه لوی چې کوم دی نو ولایت بل څه کېدی شي نو مرید تسلیمه کې واقع د جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته وی اصل شی د پیغمبر د سنتو اتباع کول دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام راوړې طریقې چې کوم دی نو خپلول دي. په دې وجه باندې د الله د محبتو په اسبابو کې لوی سبب دا دی چې کم یو انسان دا غواړي چې زما د الله سره محبت سوا شي او د الله د زما سره محبت سوا شي. قل ان کنتم تحبون الله پیغمبر ته وایي که تاسو د الله سره محبت ساتئ نو فتبعوني زما پیروي وکړئ نو یحببکم الله خدای پاک به ستاسو سره محبت شروع کړي. کله چې صحابو ته دا خبره ذهن ته ورپرېوته چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو الله زموږ دپاره یو نمونه یو ماډل را لېږلی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام هر ادا د نبی علیه السلام هر قول او هر فعل چې کوم دی دا خو زموږ دپاره نمونه ده او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ادا کې چې کوم دی په سنتو کې دا جنت دی او د دې په خلاف ورزۍ کې خو دوزخ دی. نه صحابو هر یو ادا خپله کړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او تر دې پورې رسول الله مبارک صحابه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره او چا پکې پیغمبر علیه السلام نه پیژن بهر نه به کس رغې تپوس پې کوي تاسو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام کم یو دی. اخر وجه سره یو شان حلیه د سر نه رخبو پورې مکمل چې کومه طریقه به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه به د صحابه کرامو هم وه مکمل جسم چې کوم دی نو دا په سنتو باندې مزین او بیا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې مکمل خپلې کړې نو بیا الله د نور امت لپاره هغه صحابه ماډل وګرځول هغه صحابه ماډل او نمونې وګرځولې. آمنو کما من الناس منافقینو ته تاسو هم داسې ایمان راوړئ لکه څنګه چې دې خلکو ایمان راوړی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نو صحابه دا د نورو خلکو لپاره یو نمونه وګرځول ځکه صحابه مکمل اداګانې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپلې کړې وې. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره سفر باندې روان دی هجرت کوي. کله چې مکې نه مدینې ته هجرت کوي قبا کې خلک راوته دي خلق راوته په انتظار باندې یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی نه چا د بګران داسنه لګیرا چې دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم یو دی او دا مرګره کم یو دی نه دا خلق په صدیق اکبر په سلګ رامخ کې شول. حضرت ابوبکر صدیق د خلکو سره مصافحه شروع کړه لاس ورکولې را شروع کړل خلکو را خیال چې پیغمبر دار. حضرت ابوبکر صدیق هم پر نیت باندې خلکو سره مصافحه شروع کړي. زره مصافحه دام یو مشکل کار دی کله کله غنه جوړ شي کله کله غنه جوړ شي پروګرامونو کې اکثر دا خلک اکثر مصافحه کې نو زه یو ته ګورم بل ته هم څوک په مو د لاسونه سره دین او میراث اخلاص نو کله کله په انسان باندې ډیر زیات بوش. حضرت ابوبکر صدیق هم پر نیت باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو لار والی را سفر کړي نه خلکو سره لاس داسې میلاول نو چې کله نور راوخته او نور داسې لږ سخت شو نو حضرت ابوبکر صدیق خپل صادر راوغسته نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته داسې سورې که چې سورې که نه خلکو د پته ولګېده چې دې کې آقا کم دی او غلام کم دی دې کې صحابي کم دی او دې کې پیغمبر کم دی نور د حلیې نه پته نه لګېده ځکه صدیق اکبر دا خپل جسم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کړو نو ځکه خو الله تعالی مراتب ورکړل که نه ځکه خو الله تعالی درجات چې کم دی نو دا ورکړل او دا خو لا بدني د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې خپلولو دغه بدن وس د بدن نه دن اخلاق ته لګو ګورا کردار ته لګو ګورا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به کم صفاتونو صحابي باغ خپل کړو او بیا د دینه بالکل اندازه لګي. تاسو واقعا اوریدلې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه مخکې پیغمبر علیه السلام به ته غار حرا کې او غار حرا کې چې کوم دی رسول الله مبارک په عبادت کو. بخاری شریف کې تفصیلی روایت رسول الله مبارک فرمای ناس میں عبادت کو یو کس راغی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورغلو
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې پیری داسې زورلیو او دا ورته چې اقرا ولول او بیا وته نبی علیہ السلام ته وسو آیاتونه پرېښودل اقرا بسم ربک الذی خلق او بیا تلاړ نو پر رسول الله مبارک باندې یخني راغلی وه ځکه پرېشې جبرائیل علیه السلام داسې زورلیو چې کله لاړ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشر بیبي حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها هغې ته نبی علیه السلام سوی زملونی زملونی دثرونی دثرونی رسول الله مبارک ورته ما یو کمبل کې یو کپړه وغیره کې دا راون غاړه یعنې کپړه کمبل را باندې راواچو یخني شي وه او بیا رسول الله مبارک سو فرمیل ګوره د پیغمبر اخلاق اداګانې د حضرت ابوبکر صدیق یعنی د صحابو ته وګورئ د رسول الله مبارک ظاهري صفات هم خپل کړي باطني صفات هم خپل کړي نه نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ته خشیت علی نفسی زب خپل ځان باندې ویریدم یعنی داسې تکلیف دی را باندې په خپل ځان باندې ویریدم حضرت خدیجه الکبرا چې کوم الفاظ ویلي او هغه الفاظ واورئ او بیا چې صدیق اکبر ته کوم الفاظ استعمال شي او هغه الفاظ هم واورئ حضرت خدیجه الکبرا ورته کله هرګز داسې نه الله به تا نه ځای کوي انک لتصل الرحیم ته خو خپل ولی پالې رشته داري پالې او وتحمل الکله او دغه شان د خلکو نه پیټي اوچته بوجونه د خلکو نه اوچته او وتکسب المعدوم د چا په لاس کې چې سنې د چا سره سنې غریبي نو ته هغو له ګټیا ورکې وله او بیا د هغې نه وروسته ورته سوی وایي تقرئ الضیف ته خو مهمان نوازي میلمه دوستي چې کوم دی نو ته کې او تعین علی نوائب الحق په نیکو کارونو کې د خلکو امداد کې او ما یخزیک الله به تا نه ضایع کوي دا د حضرت خدیجه الکبرا الفاظو کم الفاظ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه ټیم استعمال کړل چې رسول الله مبارک ورته زملونی زملونی دثرونی دثرونی او بیا وی چې خشیت علی نفسی دا الفاظ رسول الله مبارک ته حضرت خدیجه الکبرا استعمال کړل چې ته رشتې پالی ته چې کوم دی د خلکو نه پیټي اوچته هغه خلک چې سور سره نه ته ګټي او غوله ورکې د هغې نه پس چې کوم دی نو میلمه دوستي ته کې میلمانه پالي نه تا به الله چرته کې هم نه ځای کوي او بیا صدیق اکبر ته وګوره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله چې مکې نه هجرت کوي مدینې ته چې کوم هجرت شو د دې نه مخکې صحابو حبشې ته هجرت کړو کله چې صدیق اکبر دا حبشې طرف ته هجرت کړي او روان شو نه لاره کې او کافر ولا مخې ورغی ورته حضرت ابوبکر صدیق نه تپوس کې وای چرته ځي ورته زما د مکې نه اوسم وی دلته مې کفار نه پرېږدي نه هغه کافر چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوم الفاظ استعمال کړو صدیق اکبر کفار مې نه پرېږدي هغه ورته کله انک لتصل الرحیم هرګز هم نه ته خو چې کوم دی نو رشته داري پالې وتحمل الکله او ته خو د خلکو نه بوجونه اوچته وتکسب المعدومه او ته خو هغه خلک چې لاس خالی سوه سره نه ته ګټې او غوله ورکې وتقرئ ضیف ته چې کوم دی مهمان نوازي کې او وتعین علی نوائب الحق په نیک کار کې د خلکو امداد کې هم اقل الفاظ نبی علیه الصلاۃ والسلام د استعمال شو هغه الفاظ صدیق اکبر ته هم استعمال شول ولې ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کې چې دننه کمې خوبۍ وې هغه خوبۍ حضرت ابوبکر صدیق هم خپلې کړې وې چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوبۍ دا به زه خپلې کړم نه هلته خدیجة الکبرا هغه خوبۍ بیان کړه او حضرت ابوبکر صدیق ته یو کافر دغه خوبۍ بیان کړې او خوبۍ بالکل یو شانتې وي نو ظاهري د سنت او اتباع هم صحابه وکړه باطینی د سنت او اتباع هم صحابه وکړه پرې وجه زندگی تیری ګورې ښه که تاسو د خپل جسم دا د سنتو تابع کوي بیا هم تاسو د امت نه وباسي ګورې ښه وایي ما پسې چېرته چا دغه لوړ نه یې راغستې چې تا را پټکې ولې والې تا را ګیره ولې نه راوړه کړې دا ولې برابر ده دا جامې ته ولې لاندې پړکو کې راکاږې چا به هم دا نه ویلي دا زندگی تیریږي ګوره دې کوم د خلک عزت کوي پرې وجه باندې د سر نه رخپو بورې اعتبار خپل پیغمبر پکار دا نه د دنیا مصائب په تا باندې عمله کولی شي نه قبر کې تا سزا درکړی کیدی شي نه د آخرت د جهنم بیا د مجال شته چې هغه ستا جسم چې کوم دی نو ټچ کي لکه څنګه دنیا کې الله د هغې نمونې چې دی نو دا خولي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو پیر راغی د خپلې لور کره حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها کره فاطمه خو په نبي علیه السلام ډېره ګرانه وه هغې ډوډۍ پخولې او بیا یو څو پیړۍ وله رسول الله مبارک داسې وغځولې او بیا فاطمه ولاړه د تنور ته هغه ډوډۍ پخېږي نه ګورې ښه ډوډۍ پخېږي نه رسول الله مبارک دې تپوس وکړه وی یو څو ډوډۍ دې پخېږي نه رسول الله مبارک وفرمیل دا غري زما لاس ورسره لګېدلی اور دا چرته هم نه پخېږي ګورې ښه نو چې د نبي علیه السلام د جسم نه راوتې طریقې دا یو انسان پر خپل جسم باندې چړاو کړي بیا د جهنم اور د دنیا مصیب دته تکلیف چې کوم دی نو دا نشي وررسولی په دې وجه باندې
حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ګوره صحابو هغه اداګانې د پیغمبر خو خپلې کړې کمې چې د هغو په اختیار کې وي هغه اداګانې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم خپلې کړې وې کم چې د هغو د اختیار نه بهر هم یې ګورې ښه اوس دې کې به څه فایده ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی چې کوم دی د نبي علیه الصلاة والسلام یو عاشق دی او د سنتو ډېر زیات لوی تابعدارو نه دی یو ځای کې روان دی راسي نو کوش د ملګرو نه سفر کې روان دی سورلی نه کوش او یو ځای کې راسي کېناسته لکه سړی چې اودسما دي ته کښېني راسي وړو بولو ته او داسې اسې رسې کېناسته د هغه ځای نه بیا راپاسېده چې کله راپاسېده نه راغی سورلی ته راوخت نه ملګري دي تپوس کوي ورته عجیبه کار دی ونه که په لار باندې روان یو ټیم دی هسې پالتو سیږک لاړې او هلته هسې کېناستې او بیا راپاسېري کپړې هر سره دي په خپل ځای باندې دي دا دې څه غونده کې ادا وکړه او بیا رالې هغه ورته یې په دې طرف باندې مونږ تلو نبي علیه الصلاة والسلام دغه ځای کې ناست او اودس ماتولو ته او ما په دې طرف باندې راسې سفر کوو نو زما ضمیر مال اجازت نه راکوو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو لاره په یو انداز تېر شي او ته په بل انداز باندې تېرېږي ما د رسول الله مبارک اتباع وکړه نو بیا وګورئ صحابو ته الله کم مقام ورکړه په دې وجه باندې چې کم دی د ټولو نه اول لویه طریقه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اتباع کې الله محبت پروت دی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله یو صحابي دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوا کې ناست دی او د هغه د یخته لږ داسې ګوړګوتې غونترې ګونجې دي او د ګوړګوتو یختو کې چې کوم دی نو منګز دا سر نه کوي دا خو بلکل جاخي دی پیغمبر علیه السلام ته ګوري داسې چې رسول الله مبارک لباس زما لباس هم هغه شان پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ادا صحیح کوي چې دی که هم اتباع کړې ده خو رسول الله مبارک به پرې سر پرې منځ کې راسې کرخه ایسته یختو کرخه وایسته را سپینه پټه وره لرې نه دا سرمن به راسې ښکارېده سپینه کرخه اوس دا خو د هغه په سر کې وځي نه ځکه یختې ګړګوتې ریخه پرې لاړه او یو سخي راواغسته او د اور کې سور که او بیا سر پرې منځ باندې ونیو دا سرمن یې خپله وسېزله کله چې سرمن وسېزله بیا به د لرې نه پکې راسې سپینه پټه ښکارېده بیا خوشحاله و وی د سر یخته مې هم د پیغمبر په طریقه باندې دي دا د نبي علیه الصلاة والسلام صحیح عاشقان صحابه صحیح ځکه خو د هغو ایمان الله د تمام امت دپاره یو ماډل وګرځو که نه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به آمنوا کما آمن الناس په دې وجه باندې که ستا سر د پیغمبر خلاف بیا هم ستا زندگی تیریږي او که د پیغمبر په طریقه باندې بیا هم تیریږي که دا جسم ستا د پیغمبر په سنتو باندې مزین دا زندگی بیا هم تیریږي ګورې او که نه مزین بیا هم تیریږي په دې وجه باندې محنت دا پکار دی تاسو د قرآن کې واقعه اورېدلې ده ځای په ځای الله تعالی زیات کر قرآن کې چې کومه واقعه بیان کړې د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ده او د موسی علیه الصلاة والسلام او د فرعون د دې بیا ځای په ځای باندې ذکر قرآن کریم کې شوی دی بیا هلته کې چې کله حضرت موسی علیه الصلاة والسلام دا فرعون ته هغه معجزات ښکاره کړل کوم چې الله ورکړو د موسی علیه الصلاة والسلام د رسالت د اثبات دپاره او فرعون وی چې دا جادو دی فرعون وی زه به ستا مقابله کې جادوګران راولم بیا جادوګران رالل هر څومره مفسرین مختلف اقوال دي او یا زرو پورې نبیا چې کله رالل هغه فرعون نه کله اجر غوښته چې ان لنا لاجر ان كنا نحن الغالبین او بیا د موسی علیه الصلاة والسلام د هغې ساحرانو مقابله وشوه الله موسی علیه الصلاة والسلام ته حکم کې امسا ګزاره کړه هغه څیزونه چې هغو د پړو نه او د امساګانو نه جوړ کړي ټول یې راښکودل اوس دلته مفسرین عجیبه جوبه نقطې لیکي ګورې ښه بعضې مفسرین وایي وی الله دې ساحرانو ته بار کې درې ساحرانو الله په برخه کې را ایمان لیکلی او ځکه خو یې دغه ټیم کې ایمان راوړ خو د دې لپاره سبب سو نه اسباب مفسرینو جدا جدا لیکلي مختلفه هر یو مفسر د خپل ذوق مطابق چا لیکلی دي چې موسی علیه الصلاة والسلام ورته مخامخ شو نه دی موسی علیه الصلاة والسلام له اول وی موسی علیه السلام تا اول امسا ګزارې او که موږ را پړي ګزار کو نه دی د موسی علیه السلام یو ادب غونډه کې وکړه نو د دې ادب په بنیاد باندې الله دې ایمان ور نصیب کړ خو بعضې علما یو بله نقطه هم لیکلې ده علما یې کله چې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام او دا ساحران د یو بل سره مخامخ شول نو د دې فرعون د ساحرانو کله چې به مقابلې ته وتل نو د دې یو خپله وردي وه ځکه چې د هر ملک د فوج یو خپله وردي کله چې مقابلې ته وځي دا خو د موسی علیه السلام په خلاف راوتي ندیو موسی علیه السلام ته وی ته چې مقابله کې ردیو غونته وردي به واچې نو موسی علیه السلام خو یې داسې غوزه کومه نه زما خپله جوبه ده
بس دا مې اچولې دا جوبه زه خو رچا اتباع نه کوم لباس کې زما تر خپل لباس صحیح او دی د خپل لباس صحیح زه هم پر خپله جوبه کې به د دې سره جنګېږم نه دی ورته چې نه دې څه خو نشي کړی دواړه جانبین چې کوم دی یو شان وردي به اچوي نه چې کله موسی علیه صلات وسلام د هغه وردي نه ور اچوله نبی ساحرانو ته تاسو هم د ربشان جوبې واغوندئ وی تاسو هم داسې جوبې واغوندئ نو ساحرانو جوبې واغوستې نه بعضې علماو پکې دا نقطه لیکلې ده وایي دیو د خپل شکل د پیغمبر د شکل مطابق کا خپل لباس سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لباس مطابق کا الله تعالی دیو دغه لباس چې یو پیغمبر دا د جسم لباس او الله ته خوښ راغی نه الله دیو ته ایمان چې کم دی نه دا ور نصیب کا په دې وجه باندې ستاسو څه خیال دی چې موږ د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لباس دغه سنت طریقې پر خپل جسم باندې چړاو کو الله ته به دا جسم څومره محبوبي دلته یو الګ ته سعودي کې کار کې هلته حرم کې او بیا هلته چې څوک حج عمرې له تللي نو څه زنانه راغلې وې پلار یې ما تېر هلته میلمانه راغلې میلمانه یې د ډېر لرې ځای نه راغلې ما یې څوک دي نو بیا راته عجیبه قصه وکړه زما رسول هلته حرم کې ونیو زنانه او مشره نو ډېر زنانه چې لیدلې نو راپدو شو دا زما رسول ونیو دا ورته چې ولې وی چې ته یې د کوم ځای زه خو پاکستان یم سوات یم فلاني علاقې ما نو وی چې زما یو زوی مړه هوبهو ستا په شان تېری بلکل زما سترګو باندې یو خړه راله او زه ځکه ستا خواله رالم ستا نوم سره نه چې ورته نوم وي نو قدرتي هغه نومونه هم یو شانتي وو نو هلته کې بیا زما نه بوډۍ نه جدا کېره او بیا رانه پته واغسته نو دلته کې اوس زیره زیر هلته کې وایي چې را خپل مړ سوي هغه سترګې چې کوم دی نو په ده باندې خوږوم بلکل چې کوم دی نو یو شان تېری نو چې یو داسې زنانه د هغه زوی یو بل کس چې کوم دی نو متشابه دی او دا چې کوم دی په هغه باندې دومره مینی اوس تاسو وایئ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې الله څومره مینو قرآن کې الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام نه علاوه نور انبیاو ته آواز چې کوي یا ابراهیم وایي یا یحیی وایي نور انبیاو ته په نوم سره آواز کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله په نوم سره هم آواز نه دی کړی الله چې ورته آواز کوي یا ایها الرسول یا ایها النبی یا ایها المزمل یا ایها المدثر الله فرمای طه یاسین الله پر داسې القاباتو سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راولي انتهایی ورته ګران دی ګورې خاک انتهایی ګران ځکه تېره جمعه مخکې ما تاسو ته ویلو ابولهب چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خیرې وکړې تبا لک یا محمد الهذا جماعتنا تا موږ دې خبرې له را جمع کړو الله فورا صورت را نازل کړه که نه چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنی عنه ماله وما کسب فورا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خیرو بدل اتواز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله ته ډېر ګران دی اوس تا څه خیال دی که ته خپل شکل او صورت خپل نشیس او برخاز خپل غم او خاري دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنت طریقې باندې کې ولې ته به الله ته څومره ګرانې بیا یو عالم عجیبه واقعه لیکلې ده هغه هم دغه شان واقعه لیکلې ورته زه مدرسې ته تلم وړوکی ماشوم وم یو بوډۍ مخې له راله بوډۍ تپوس وکړه چېرته ما زه خو مدرسې ته ځم راځم زه یې بوتلم خراس خاک یو شی بل شی سبا بیا په دروازه کې ولاړه بار بار ما دا بوډۍ نه را تپوس کولی نه شو بیا یې ما ته وی چې ماشومه زه ستا سره دا دومره مینه کوم د هغې وجه سره یو زوی م هغه زوی بلکل ستا په شانتې و زه د هغه زوی مینه په تا باندې ماتو نو چې یو انسان د پیغمبر په طریقې باندې ځان کي در غم راځي در خادي راځي در خپل جسم دی خپل شکل او صورت تیرا د پیغمبر په طریقې باندې دا به الله ته څومره محبوبي دا به الله ته انتهایی محبوبي په دې وجه باندې صحابو حت الوصل سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې نه دي ترک کړي بلکې هغه څه چې دغه صحابي په اختیار کې به نه و هغه هم د خپل ځان لپاره خپل کړی ریک دغه کرخه صحابي په سر کې ایستل دا هغه په اختیار کې نه و په سیخې چې کوم دی نو سر سوی دی الان کې هغه نه خو دا تپوس نه شو کېدی که نه چېرې دا تا دا سر ولې په سیخ باندې نه ایسوی هغه مجبوري و غریب خو بیا هم د پیغمبر سره عشق و او بیا تاسو چې کوم دی اویس قرینې واقعه هم اورېدلې ده چې کله د نبي علیه الصلاۃ والسلام غاښونه احد کې شهیدان شول چا ورته اویس قرینې د کم پیغمبر د عشق دعوې چې ته کې هغه د خولې نه خو دوه غاښه ختلي دي هغه هم بور راوسي او دوه غاښه یې ویستل خو بیا خو ورته را پته نه و چې د پیغمبر کم غاښونه ختلي نور یې پسې دوه ویستل کېدای شي دی نبی یې پسې نور ویستل نبی یې دا سوچ کو چې کېدای شي ما غلط ایستلي یو غاښ ته پیغمبر په خوله مبارکې کې نه او زما په خوله کې دا خو بیا عشق نه دی نبی مکمل غاښونه د خولې ویستل وی کم چې د پیغمبر نه وتي هغه پکې خود به خود راشي حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو پیره چې کوم دی نو فارس ته لاړ د څه خبرو اترو دپاره چې کوم دی ولېږلی شه او هلته کې هغه ځای ته چې ورغی د هغه متکبرینو جبابرو مخې له ورغی او هلته کې ورغی د خبرو اترو دپاره اول خو په ګیټ باندې منع شو ورته یې دا لباس
دا زموږ د باچا سره د ناستې نه چې کوم دی نو منع کوي دا لباس ډېر ادنا لباس دی زموږ باچا سره پرې لباس کې به نه کښېني موږ تاله بل لباس راوړو هغه ورته زما خپل لباس تاله باچا خپل لباس غوښتلی هغه ما زموږ خبرو اترو ته هېڅ صورت نشته بیا اګیټ باندې چې کوم کس ولاړو دروازه باندې نو رده په لاس کې راسي توره دی تورې را سر ماشي او نیمګړې توره وه نو هغې پورې وخندل وی په دې توره باندې به تاسو فارس قبضه کوئ نو هغه ورته وایي چې تا خو توره لیدلې خو را چا په لاس کې د لاس زور دی نه یې لیدلی د لاس زور که معلومول غواړې ورشئ د باچا سره او مضبوط ډالې چې راوړ یو ګزارې په منځ باندې وچو بهر کیف چې دننه لاړل د خوراک ټیم دی خوراک ورته کېښودی شه د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د لاس نه چې کوم دی هغه نوړې ښکته ارتاو شوه چې ارتاو شوه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان دی ارشاد دی حکم دی چې ستاسو له لاس نه کومه نوړې ښکته پرېوځي شیطان د خوراک دپاره مه پرېږدئ دا روالی دی باندې کومه شګه ګندګین خطراتې لرکې بیا وخورئ شیطان خوراک ته مه پرېږدئ حذیفه ابن یمان نوړۍ راوغسته د دې ملګري داسې و چې یاره موږ د ډېر متکبرین خوا کې ناست یو اوس په راپورې مذاق کې خاندې وه داسې کار مه کوه دا نوړۍ دې ولې راپورته کړه نو هغه ورته ډایرکټ سوی خلک ناست دی ښه وی اترک سنت حبیبي لهؤلاء الحمقه زه د دې حمقه او احمقانو د وجې نه د خپل پیغمبر او د خپل حبیب سنت پرېږدمه سنت هلته کې هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پرې نښودل په دې وجه باندې چاته هم دا پته لګي چې د پیغمبر په اتباع کې د پیغمبر سنتو کې چې کوم دی د دواړو جهانو کامیابي را پرېښودي چرته هم نه دي هره ادای د پیغمبر د سنت په طریقې باندې کړې ده الله دې زموږ په مشرانو په قبرونو باندې چې کوم دی په کروړو رحمتونه راوري زموږ اکابر علماء دیوبند د یو تذکره چې واورې که نه هر یو کار د پیغمبر په ادا کړی او کم کار کې د پیغمبر ادا نه د میلاو شوی کار یې مکمل طور باندې پرېښودی دی مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه نوم چې کوم دی دا د تاریخ یو حصه ده د پسې چې کله انګریزانو ورن ونیو وی قاسم نانوتي رحمت الله علیه ګرفتاره کوي نو شاګردانو ورته ویل جي لږ پټ شه ځکه تا پسې ورن جاري دی که یې ونیوې نو دا خو هغه ضریره خلک دی نقصان دی خلک دی نقصان به در ورسوي نو مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه لاړ نو پټ شو طلبا به سبق له راتلل قاسم نانوتي رحمت الله علیه نو چې 3 ورځې کله پوره شوې که نه نو اول خو پسې نوی نه ورن وتی یو 3 ورځې پس خو بیا سمه پسې هغه ورنټو بیا خو ځای په ځای پسې خلک ګرځېدل نو قاسم نانوتي رحمت الله علیه چې کوم دی 3 ورځې پس راووته نو شاګردان ورته طالبانو ورته وایي چې را خو ډېر زیات ورن دی تا پسې خو پلاني ځای کې چاپېري پلاني ځای کې چاپېري 3 ورځې روپو شو اوس بیا راووتې وایي را 3 ورځې هم مې سنتو اتباع کړې وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کفارو نه غار سور کې 3 ورځې چې کوم دی نو پټ شوی هلته کې پناه اخیستې وه ما په دې کې د سنتو اتباع وکړه که د حدیثو په ذخیره کې را د پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې نه وی کړی نو ما داسې هم نه کول د دې نه اخوا زما ضمیر او ایمان مال اجازت نه راکو چې پیغمبر غار سور کې 3 ورځې ایستلي دي او ترې چې کوم دی انګریز نه د 3 ورځو نه سیوا چې کوم دی روپوشه کېږي دې کې ما د سنتو اتباع وکړه بهر کیف خبره موږ دې پورې راغستې وه چې مسلمان سره الله بې غرضه محبت ساتي نبی علیه الصلاة والسلام د خپل امتی سره بې غرضه محبت ساتي دا مسلمان دا انسان او دا امتی دا به هم د الله او د الله د رسول سره بې غرضه محبت ساتي اوس د الله د محبت اسباب سري لما ورته ویل ټولو نه لوی سبب د پیغمبر اتباع قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله پر یې وجه باندې صحابه مکمل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اتباع وکړه الله فلا تور ورسول اوس هم چې د پیغمبر اتباع څوک کوي امام مالک رحمت الله علیه فرمایل چې د دې مثال د نوح علیه الصلاة والسلام کشتۍ ده د پیغمبر په سنتو کې چا ځان راپټ که هر یو ادا هر یو قول هر یو فعل نه دا مثال په طور پر هغه کشتۍ کې رهی نجات بیامون او که سنتو نه بهر تبار پاتې شوې نه مثال د هغه طوفان دی د طوفان به په مخه باندې اغوستی الله دې موږ د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو پیروکار جوړ کړي الله دې زمونږ جسم زمونږ غم زمونږ خاري د نبي علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې مزین کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.